السلام علیکم ملګرو. شاه محمود قریشي د اډیالا جیل نه بهر دوباره گرفتار شوی دی او په دیکو گرفتار شوی دی. تاسو له معلومه چې شاه محمود قریشي ته او عمران خان ته په سایفر کیس کې سپریم کورټ ریلیف ورکړو. په سایفر کیس کې د دوه ضمانتونه منظور شو چونکه په عمران خان باندې خپلقادر ټرست کې استه توشخانه کې استه خو په شاه محمود قریشي باندې دغه کیسونه نو شاه محمود قریشي رهایی چې کومه هغه پوسیبل شي و پرون رها شوی دی. رهایی نه پس دوباره پولیسو گرفتار کړی دی، په دیکو گرفتار کړی دی، په څه وجه باندې گرفتار کړی دی، کوم کیس یې پې ورچولی دی. نو په دې ویډیو کې به مکمل انفارمیشن تاسو سره شریک کیږي. ویډیو خپله هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. پرون د پی ټی آی وکیلانو ته ضمانت کاغذات چې کله ملو شو د ضمانت کاغذات نو غي اډیالا جیل ته یوړل. نو غي ورته وی چې راولپنډي ډي سي شاه محمود قریشي 3 ایم پی او کې 15 ورځو د پاره نظر بند کړو. دا پرون نه شوی، دا مخکې شوی دی. یو سور و د مخکې چې کله د شاه محمود قریشي او د عمران خان ضمانت منظور شو نو ولې تاسو د مووي چې په عمران خان خو نور کیسز دي، په شاه محمود قریشي نور کیسز نو د پی ټی آی چې کوم وکیلانو هغه د ضمانت کاغذونه جیل ته وړل د شاه محمود قریشي رهایی د پاره. چلته ورغونل ته ول پولیسو وی چې د خو د ډي سي چې کوم دی راولپنډي ډي سي هغه د 3 ایم پی او ته 15 ورځو د پاره نظر بند کړی دی. نو شاه محمود قریشي دغه هم قبول کړي و، هغه بس ایکسپټ هغه سکول نه شو. بیا د پی ټی آی وکیلانو سپریم کورټ ته راغلل او هلته توهین عدالت درخواست جمع کړو چې سپریم کورټ آرډر کړی و. بیا هم او الیکشن کمیشن چې کوم دی غي الیکشن شیډول هم جاری کړی دی. بل ډي سي ته وای د اختیار نشته چې هغه 3 ایم پی او کې څوک گرفتار کی او ډي سي خپل کاغذ واپس واغشتو. څه ټایم چې د عمران خان وکیلان د پی ټی آی وکیلان لاړل نو هغه ټایم هلته ډي سي هم موجود. ډي سي خپل 3 ایم پی او کاغذ واپس واغشتو. 3 ایم پی او لیټر چې کومو هغه ډي سي واپس واغشتو. بیا پرون شاه محمود قریشي چې کوم دی جیل نه رها شو جی او ورسره هغه 3 ایم پی او لیټر هم چې په کم په 3 ایم پی او کې هغه ډي سي آرډر کړو او دا شاه محمود قریشي 15 ورځو د پر نظر بند کړو. چې څنګه جیل نه راوتل ته میډیا ولا هم ولاړو، میډیا ته چار چاپی رشوي دي، ایته انټرویو وشته چې لکه څنګه مطلب جیل کې سی حساب مطلب مختلف خبرې کې دي شي او دغه ټایم ډایرکټ پولیس راغلي دي، بختربن گاډي هم راغلي دي او پولیس یو باری نفر راغلي ده او شاه محمود قریشي په دیکو باندې واپس گاډو لخېجولې ده، واپس گرفتار کړی دی جی. بیا دا خبر راغلی چې شاه محمود قریشي د 9 مې مقدمو کې دوباره گرفتار شوی. 9 مې مختلف مقدمې په شاه محمود قریشي باندې ورچولې شوی دي او هغه گرفتار شوی د 9 مې مقدمو کې جی. اوس بیرستر ګوهر علي خان ویلي چې موږ الیکشن کمیشن ته هم درخواست جمع کړی دی، الیکشن کمیشن ته هم درخواست ورکړی دی او هغه موږ ته دا یقین دهانی را کړی ده چې موږ به تاسو له انصاف درکو او سناسو په دې کې موږ خپل کاروایی کوو جی. نو اوس وګورو چې الیکشن کمیشن په دې کې څه کاروایی کوي. 9 مې مقدمات کې شاه محمود قریشي هم دوباره گرفتار شوی، جیل نه راوتو نه پس دوباره گرفتاری او هغه هم د اډیالا جیل مخله او د ډیرو کیمرو مخامخ جی گرفتار شوی دی. نو په دې ویډیو کې دا اپډیټ شو. د ویډیو کترو ډیر زیات مننه. ویډیو مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.